ملګرو واورئ څو خبرې کوم په ډېره مینه مختصرې کوم. د بعضې شاعران یادوم، د بعضې لیکوالان یادوم چې کړي لیکل د علماو خلاف، نظم غزل د علماو خلاف. هره خبره کې عالم یادوي، هره کنځله کې عالم یادوي. په فحاشۍ کې دومره ګهره لاړ دي، بې حیایۍ کې دومره ګهره لاړ دي چې د ترسرو له پټه یادوي، نن حیاداره پښتنه یادوي. چې د ترسرو له پټه یادوي، نن حیاداره پښتنه یادوي. بهر یې کور نه راویستل غواړي دوی، حیا عزت ترې اخیستل غواړي دوی. بهر یې کور نه راویستل غواړي دوی، حیا عزت ترې اخیستل غواړي دوی. داسې شاعرانو ته پیغام لرمه، شاعره دې ته ادب وایې نن، شاعره دې ته مهذب وایې نن، شاعره دې ته ښکلی باب وایې ته، شاعره دې ته انقلاب وایې ته. داسې شعرونو مخالفت به کوم، داسې شعرونو مخالفت به کوم، داسې شعرونو نه نفرت به کوم چې مې ملا پکې په بدو یاد شي، داسې شعرونو باندې لعنت به کوم. داسې شعرونو نه نفرت به کوم چې مې ملا پکې په بدو یاد شي، داسې شعرونو باندې لعنت به کوم. داسې د مینې ډک اشعار ولیکه، دغه امت لرئ تیار ولیکه. چرته اشعارو کې قرآن وستیه، چرته اشعارو کې رحمان وستیه، چرته د ښکلي پیغمبر تعریف کړه، چرته کې ښکلي اصحابان وستیه. ملا وارث د پیغمبر یادیږي، چرته یې دغه وارثان وستیه. ملا د هر انسان فطرت تقاضا، ملا د مینې محبت تقاضا، ملا د دین د حفاظت تقاضا، ملا په ملک کې د شریعت تقاضا، ملا د صلح احوت تقاضا، ملا د بال سیاست تقاضا، ملا میدان کې د قوت تقاضا. ملا د هر انسان فطرت تقاضا، ملا د مینې محبت تقاضا، ملا د دین د حفاظت تقاضا، ملا په ملک کې د شریعت تقاضا، ملا د صلح احوت تقاضا، ملا د بال سیاست تقاضا، ملا میدان کې د قوت تقاضا. العرض رشته مې د ایمان او عقیدت د کله شلیږي، د قوم مې د ازل نه تر ابده د ملا. رشته مې د ایمان او عقیدت د کله شلیږي، رشته مې د ایمان او عقیدت د کله شلیږي، د قوم مې د ازل نه تر ابده د ملا دی. په غوږ کې د اذان نه تر منځه د جنازې، په غوږ کې د اذان نه تر منځه د جنازې، پښتون خو د زیږون نه تر لحده د ملا دی. شاعره پرېږده غورځېدلې له پټه یاده کړه، شاعره پرېږده غورځېدلې له پټه یاده کړه، د امریکا په جیل کې قید عافیه یاده کړه. چې عزت لکه لیلام خرڅېږي، چې عزت لکه لیلام خرڅېږي، هغه بدبخته پښتنه یاده کړه. بیا چې اقصا د پکې هغه سرزمین هیر نه کړی، بیا چې اقصا د پکې هغه سرزمین هیر نه کړی، د انبیاو هغه ښکلی فلسطین هیر نه کړی. د شام برما هغه ظلمونه یاد کړه، د کافرانو ستمونه یاد کړه. هغه کشمیر افغانستان وګوره، ټولې نړۍ کې مسلمان وګوره، چې د ګجر مولي په شان قتلیږي، وینو سور یې نن جهان وګوره. قوم پرستینه په قلار شه د امت قایل شه، قوم پرستینه په قلار شه د امت قایل شه. وروروالی د یووالی او محبت قایل شه، د حق نه ډکه شاعري کوتل، نور خدایان پرېږده بس د یو خدای بندګي کوتل، نور خدایان پرېږده د یو خدای بندګي کوتل. په لاره درومه د خوشحال شاعره، شاعري مشرق د اقبال شاعره. لږه د رحمان بابا تاریخ وګوره، د دغه ګران بابا تاریخ وګوره، د دغه ګران بابا تاریخ وګوره. شاعره ته بیا په رښتیا شاعري، شاعره ته بیا خامخا شاعري. شاعره دې ته انقلاب وایي بیا، شاعره دې ته ښکلی باب وایي بیا. شاعره بیا د احترام کوم په دلسي درته سلام.